علم زمانه دی هیر شوی اوس پورې موږ نه هیري په څه وجه نه هیري چې موږ دې نوسي ته ګورو. इस गली में सिर्फ गोलियां ही नहीं चली बल्कि एक माँ की दुनिया उजड़ गई. और गरीब है कम दे जाड़ी स्कूल बैग वर सरे दिरे नाराजी ना کله دوه پس ډزې شروع شو یو ډز دوه شو درې بس هغې باندې چې کوم دی وروره بیا زه نه یم پوه شوی. افغان به ماته ویل چې چاچا زه غټ شم زه به تا سره دوکان کې ما بیا شاته وکتل نو یو کس زما دا نوسۍ راواړولو چې راواړولو چې داسې مې وکتل ناجي دا خو زما نوسۍ دی چې غټ شم د پلار غونته کې به جوړېږم وینې ترې نه روانې لکه د بمبې غونته کې دارې والې نو په دقه ځای لګېدلی و جي تاسو کم از کم جنګ جګړې کوئ نو تمانچې خو مه ګرځوئ چې دوی به زما ماشوم ولي یا به زما ماشوم لګي ما ته دا هېڅ علم نو نوسۍ مې لګېدلې خو ما ته پته نه وه جي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल. नाजरीन आज मौजूद हूं तहकाल के इलाके गरीबाबाद में. इस गली में सिर्फ गोलियां ही नहीं चली बल्कि एक माँ की दुनिया उजड़ गई. जी हाँ, दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और बेवा माँ का 7 साला बच्चा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया. ये फायरिंग वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, फायरिंग करने वाले कौन थे, फायरिंग के बाद पुलिस ने क्या किया, हम वर्षा से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे. हमारे साथ ही रहिए. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नन्हे मकतूल अफान के दादा मौजूद हैं. इनसे बात करते हैं. काका लावल अल्लाह पाक तासुल सबर दर के ढेर गट लकब यो जुल्म शेवे दारा तो दा वाक़या संग शे हुआ और तासुआ मौजूद हो या वो मौका او جاو زه موجود وم جي او ما ذاتي موجود وم چې مونږ زه دا نوسۍ مې افغان دا ما نه له بوتلې وجي دا مخه وخت مې ورله جوړ کو دا مخه را روان کور ته چې کور ته را روانو په لار باندې بیا چې کم دې زموږ خپل کوسي ته را راغوشو نو خپل تنګیا ته چې ورسېدو دغه ټیم کې چې کم دې زموږ تنګیا کې جنگ شروع نو ما دا نوسۍ دی خواته ودرېدو زه هلته کې دغه جنگ شور له خلاصۍ مې کولې چې خلاصې مې کولو نو بس دا نوسۍ مې ولاړ دی او هغه ما خلاصې کولو خلاصي کې چې کم دی جي بیا یو سیکنډ دوه پس ډزې شروع شو یو ډز دوه شو درې بس هغې باندې چې کم دی وروره بیا زه نه یم پوه شوی خو نوسۍ مې ولاړ دی خو نوسۍ مې لګېدلې خو ما ته پته نه وه جي ما ته بیخي پته نه وه. بیا چې کم دی چې خلاصې ملاسې ټول وشو بس رفع دفع شو چې ما بیا شاته وکتل نو یو کس زما دا نوسۍ راواړولو چې راواړولو چې داسې مې وکتل ناجي دا خو زما نوسۍ دی بس زر زر مې غېږ کې روچت کو او بس وینې ترې نه روانې لکه د بمبې غونته کې دارې والې نو په دقه ځای لګېدلې و جي او وینې ترې تلې او ما بیا एकदम اسپتال ته روان کو چې اسپتال ته مې په منډو کا محله کې چې کم دی نو دا ګاونډي مې موټر سایکل وویستو او په موټر سایکل باندې کېناستو اسپتال ته مې بوتلو چې اسپتال ته مې بوتلو بیا چې کم دی نو بیا ما چټیا له زه لاړم بل له مې خپل ګاونډي له مې بیا ورکو او ما ورته مې شابه دی هلته کې ایمرجنسي ځای کې دغه کا زه چټیا کوم د چټیا نه پس بیا چې دی چټیا مې وروړه زه بیا چې کم دی بیا ما ته راپورټ وکړ بیا زه راپورټ له لاړم راپورټ مې کولو هغه ټایم چې هم دی افغان جي زه پې نه یم پوه شوی جي ما ته بس زه داسې کنفیوز شم چې ما د دې نه وړاندې 2.5 کاله کېږي د ده والد صاحب چې کوم دی په 400 روډ باندې چې دی اکسیډنټ کړی و د دې افغان والد صاحب په 400 روډ باندې اکسیډنټ کړی و هغه هم وفات شوی جي نو زه په هغه غم کې مو مانو چې دا مې ولیدو نو بس زه بیا داسې شټومه چې ما نه هېڅ هم نه کېده خو بهرحال الله پاک راله طاقت راکو او بدونه مې وکړو چې اسپتال ته مې ورسولو بیا چې اسپتال ته ما ورسولو بیا زه ترې نه یم خبر شوی چې دې څه حال کې ټیک دی یا نه دی ټیک خو بهرحال ما ته دې ویل چې راپورټ ولیکل بیا به زه راپورټ له لاړم بیا خو بس راپورټ خو بیا درته ښه پته ده چې وروره چې هر څونه ټایم کې وشو نو ټایم یې رانه ډېر زیات واخیستو بیا راته یې سوچ وویل چې یاره جي تاسو ما سره لاړ شئ تانې ته نو تاکال تانې ته لاړو بیا هلته کې چې کم دی کم از کم ډېر ټایم زموږ هلته کې ولګېدو بیا چې دی اس ایچ او راته ویل ما سره ته به ځې دا موقع به ګورو بیا ما هغې راوستو جي خو زه بیا چې کوم دی زما نوسۍ بیا ما ته دا هم پته هم نه وه چې دی وفات شوی دی خو بهرحال چې بیا ما ته یو کس راته رنګ وکړو یا چا تا نوسۍ هلته اسپتال کې پرېښودو ته رالي آی جي بس ما چې دی دا راپورټ لیکلو که نه چې بس اسپتال کې زما بیا دا وارثان زما خپل مین ډېر زیات دا راته ووایه
چې دا چا ډزې کولې دا څوک وو ستاسو خپلوان دي علاقې نه زموږ خپلوان نه دي چې زما ګاونډي کور چې دغلته کې د جنیرا واده شوې ده نو دا زما ګاونډیان دي لکه محله ده یو او اخواته شاته بله ګلی وه د هغه ګلی نه دا را واده شوې وه جي او دوی سره جنګ شور دوی پې باندې راغی چاپه یې پې کولو نو دوی په ټول چې پې راغلي وال ټکول کول نو زه په دې والو ټکولو دپاره جي ورغه ما خلاصې کولو که تا ښه وکړل چې د دې تا خلاصې کولو هغه ښه درته بد شو ما ته دا پته نه وه چې دوی به زما ماشوم ولي یا به زما ماشوم لګي ما ته دا هېڅ علم نو زه د الله د رضا دپاره ورغلم ما خلاصې کولو خو چې داسې مې وکته نو زما نوسې چې کوم دی مخ خلاصې ملاسې وشو نو سپینې کپړې مې د نوسې اچولې وې جي دی داسې الټا پروت چې عکس داسې څنګه راواړولو نو د د وینو درارې او د وینې ته نه بلا ډېرې تللې وې خو چې ما نوسې ته وکتم دا زما نوسې دی بس په منډه مې کوجي هسپتال ته مې یوړم بیا زه چې هسپتال ته مې یوړم بیا ترې نه زه نه یم خبر شوی ستاسو چې کومه انګور ده د عفان مور وه هغه هم وایي چې یاره هغې ویل چې دا زما یو زوی دی بس دې ته به زه ټول عمر کښېنم بلکل جي ما والا د واده پورې اجازت ورکړی و رونو والا جي ورکړی و هغه ویل جي دا زه واده ماده نه کوم زما دا یو عفان دی دا زما هر سر څه دی بس زه دې یو زوی ته به زه سر سپینوم جي او دغه یو سهاری وه او زما خپل ظالم چې کوم دی زما مال د خدای دوه زامنو یو په اکسیډنټ کې مړ شو یو رانه خدای شته چې بیل شوی دی که نه جي د دې دغه نه مخکې د زوی د مرګ نه مې مخکې رانه تللی و هغه په لکه هلته خو بل ځای کې اوسېږي نو زه به یوازې به دا زوی مې راسره او دا نوسې راسره او باقي چې کوم دی زوی مې وبیا دغه ما ورته وویل چې دا تقریبا 2.5 کاله کېږي چې زوی مې وفات شوی دی نو د دې ستا خو لکه هغه غم هم لا نه دی هغه غم مې زما نه دی هېر شوی اوسه پورې موږ نه هېري په څه وجه نه هېرېږي چې موږ دې نوسې ته ګورو چې دې نوسې ته ګورو جي نو موږ نه زوی نه هېرېږي انګور ته ګورو جي موږ نه هېڅ هم نه هېرېږي په څه وجه باندې چې دا غریب یتیم دی بل جي د دړو کې سوړه وه پیدایشي چې د دړو کې سوړه وه د نوسې مې د ده علاج چې کوم دی جي ما په کمپلیکس کې شروع کړی جي بیا یو ځل داسې لږه غلطي وشوه لږ یو ورځ دوه پس مونږ بوتلو ټایم نه و لږ یو ورځ دوه پس هغه ډاکټر چې کوم دی جي هغه بیا مونږ ته ویل چې یاره دا بس بوځئ چې چېرته کې علاج والا کوئ وکوئ والا مونږ یې نه کوو والا بیا مونږ جي په پرایویټ باندې چې کوم دی په ارباب روډ کې یو پلازا دی جي هلته کې چې کوم دی په فیس باندې به دی جي مونږ خیلو تقریبا میاشت بیا نه کېږي چې ما بوتلی او ورته هم وخیلو او هغه چې کوم دی چې وکتو نو هغه ویل چې په روپۍ کې کاسیره د ده فرق دی نور باقي خدای پاک ټیک کړی دی او حقیقت وه چې خدای پاک ټیک کړی و ټیک کړی څنګه و چې دی به مخکې چې دی بیمار و ډکې سورې و نو دی به په هفته کې 2 ځل په میاشت کې 3 ځل داسې به دی سینه به یې خرابېده نو دی به ما اکسیجن له هسپتال ته بوتلو تا خو له علاج وکړو ډکې سورې و خو دې ظالمانو د بیا دوباره یو بل سورې پکې وکړو هغې کې دی هغه جي هغه سورې نه الله پاک ښه کړو هغه سورې نه خدای پاک ښه کړو هغه غم درد چې کوم دی لا بیلو دا چې کوم دی نو دوی را باندې داسې درد راوستو چې رانه تورو خاورو ته یوړو تورو خاورو کې پې کېښو د عفان داسې څه خبرې چې اوس هم درته یادېږي نو ډېر لکه سړي ته دُخ ملاویږي دُخ نه جي بلکل مري سړی دُخ څه ته وایي دُخ خو لا هېڅ شی نه دی جي ما ته چې څوک خبرې مې راسره کوي ما نه کېږي خو څوک هم د دلته زوره لګیا یم زه خو ختم یم بوډا سړی یم کار روزګار نشم کولی بل اسره مې نشته هېڅ اسره مې نشته بغیر د سیوای د خدای نه او به د دې خپلو لاسونو مشقت ته کله کړی او کله نه کړی ولې چې کچه روزګار مې د اړیمار سړی یم ګلکار یم نوکر پیشه نه یم هېڅ حیثیت مې نشته دی بس سهار یې خو کرمه ماښام یې ریبم جي او بس دغه نوسې مې خدای پاک دی حتی چې 6 کالو ته ورسېدو 2.5 کالو کې د پلار نه پاتې شوی او 6 کالو کې ما جي په دې لیبارټرۍ کې سکول کې مې داخل کړی مو جي او 800 روپۍ فیس به مې ولا ورکولو کم زه مرم او که چېرته خو ما به تعلیم دې پې کولو تعلیم مې پې کولو جي مونږ ویل چې چېرته کېدنه خدای پاک ښه سړی جوړ کړي د مور پلار سهاره جوړه شي مور پلار خو یې ونه خو مور سهاره به جوړېده بل چا خو نه جوړېده مونږ خو عمر خوړلی یا به نن مرو یا به سبا مرګ چا لیدلی نه دی دا وایي چې هغه مورکې څه حل دی چې چا به ویل چې دا زما سهاره ده او دا به زه به دې ته سر سپینوم یاره جي هغه مورکې جي داسې بد حل دی که نه جي که څه تاسو ته ووایم چې هغه په حساب باندې د ځان هم نه ده خبر که نه تاسو به وایي چې ته به دروغ وایې خو هغه جي د خپله ځانه
نه خبر پاله یقینو کا چې بیګا مې ولا ډاکټر راوسه هر وخت هسپتال ته کله غلو کله ورکورته ډاکټر راولو پزان نه ده پس وجه چې هغه وایي چې ما دا یو سهارا ما خو دې ته سر سپینول یو زویتا اوس به دا وایي زه بس چاته سر سپین کم هغه جی د بدړنه یو الله خبر دی بس لکه دې تاکال کې اکثر منګورو پهلم د غسیو تر را پاسې د لوخ خپل رويره وړل رويره واغېشته وا دلته ول ډیر زیات د اصلي فراوانی ول زیات ده د اصلي د ډزې ول ډیر زیات دي بجې داسې ورته مګنه چې دا نن سبا دا نافرمانی ډیره زیاته شروع شوې ده انسانان چې کم دي کنه خپل اولاد ته نامکو نه کوي یو جی دا موبایل دغه شروع شوی دا ټچ موبایل دی چې خلکو سره په ادیرو کې بناسي په سرکونو بناسي ته ورته سم خبرې کې دی په موبایل کې نه وتی په ادیره کې بناسي ځوان ادیره خو د یعنی د عبرت زیره د عبرت چې خلک راځي په ادیره کې کینی او دی په موبایل ګوري فلمونه به ګوري وران تصویران به ګوري خدا چاونه ویل چې لکه ته دلته کې ولې ناشته پس واجبانی جی چې ته ورته داسي وي هغه جی داسي کار کوي چې تا ما سره کار سره چې ته دا ویل نو بیا ځان له شر کتل بیا ته دغه شی جوړیږي لکه چې دا زما د نو سي سره وشو ولې چې نا مکو نشته چاته نافرمان اولاد دی ټول پته نه لګي چې دا په دی باندې ستندر را پرې وته سره په دی موبایل په واجب باندې چې چار ډزونه لګیدلې دی هغه یو شرط دی سره رابطه نه ما سره هیڅ قسم ما سره نه په غمرازه کې څه ځان شریک کړي دي نه راغلي دي هیڅ قسم پته نه لګي چې په کوم طرف نه ما تاسو کړي چې دي څه شو په کوم ورځ افغان لګیدو استاد کور کې وسه ډولې مو سه جنجو زما جی دا وراره دورېره وادو په دغه باندې په دغه ورځ باندې جنجو ما ذکر نو ماته د نوسی ویلې چې برازا ابوجي ما لويخته جوړ کا تاسو ته مو ویل کنه چې وختوله مې بوتلې نو ما جی وختوله بوتلو مې چې راځه چې جنج راځي د ملمان راځي نو دی به چې کم دی نو ماته زما راځي نو سیبه مې او ما د سنت مونت واغستو نو کور ته راځو چې دغه حدیث سره بیا وشو اللہ پاک دی تاسو له صبر آمین جی ناظرین ہمارے ساتھ مقتول افغان کے چچا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساتھ سنم دے حنیف دا موقع دا چرته ډز شي دلته کې ډز شوی دلته کې افغان ولاړو یو ډز زنده دی خو لګیدل یو ډز افغان لګیدل او دلته کې خپلو کې جنگ وشو چې جنگ وشو د دوه کورونو خپلو منځ کې نه افغان پکې ولګېدو چې دلته کم کورونو جنگو یو د دلته زما شاته چې کم دا کور دی کې جنگو یو هغه غاړه چې کم دی هغې کور جنې دلته کې راواده جنې په سر جیر دا جنګ دا خو دواړه مالتیان دي بیا نه مالتیان نه خیر دا خو زمونږ د مالت نه لګا خوا دی که نه چې چا جنې دی کره راواده او دا زمونږ مالتي دی او چې دلته رالل بس دلته एकदम ډزې شوې بیا एकदम ډزې شوې او بس افغان دلته ولګېدو را پرې څو ډزه لګېدل یاره یو ډز لګېدی دی او که دوه ډزه لګېدی ما ته معلومات داسې خاص نشته دی که نه ولې چې زه خو ډېر ګډوډ وم موږ هغه ټایم په ماشوم باندې وو افغان بس ویل چې زه غټ شم افغان به ماته ویل چې چاچا زه غټ شم زه به تا سره دکان کې یم لکه مونږ ټیلرۍ دکان دی که نه ګل آباد مین چوک کې زما دکان دی چې کاکا زه به تا سره دکان کې یم زه به تا سره یم چې غټ شم د پلار غونته کې به جوړېږم یاره بس نشم ویلی چې هغه څه ویلي دي لکه ډېر ارمانونه و بس ډېر غټ ارمانونه و بس یو سره و هغه هم رانه لاړه دې ظالمانانو د لاسه رانه لاړه هغه خلکو ته څه وایي چې کم په د جنګ جګړو کې به ډزې شروع کې एकदम بس الله دې هغې باندې رحم وکړي سره زمونږ چې تاسو کم از کم جنګ جګړې کوئ نو تمانچې خو مه ګرځوئ د لاس څوک سپېړه وکړي نو کم از کم پردی کور خو به نه ورانېږي لکه چې څنګه زمونږ غرق شو تباه شو بس لکه یو طرف ته 2 کاله پهله ستا ورور چې کوم دی وفات شو د افغان پلار وفات شو 2 کاله پس دا ماشوم هم لاړو 2 کاله پس ورپسې لاړو هغه مور غریب چې کوم دی جاړي اسکول بیگ ورسره ادیرې نه راځي نه وی افغانه پاس اسکول ته ځو نه غریب څنګه راپسې خو بس لاړو تورو خاورو لاندې شو مور قبر ته ناستې مور اینی ټایم قبر ته ناستې سب بیګا مې په لانجو راوستې ده اللہ دی تاسو له صبر آمین جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی ٹاؤن سرکل ارباب نیم حیدر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ارباب صاحب بہت شکریہ ایک بچہ قتل ہوا تھا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا ملزمان کون تھے اصل وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 تاریخ کو ہمیں اطلاع ملی کہ 2 فریقین کسی بات پہ آمادہ بے فساد ہیں اس میں فائرنگ کا وقوع پیش ہوا جس میں راستے میں اسٹریٹ میں کھیلتا ہوا بچہ تھا جس کا نام عفان تھا تقریباً 7 سال کا تھا اور وہ اس فائرنگ کی زد میں آ کے ایک فریق کی فائرنگ سے
वो बच्चा जो है वो लगकर जान बहक हुआ था। जैसे कि आपने कहा कि दो फरीकैन के दरमियान फायरिंग थी और उसमें झगड़ा था और फिर उसके बाद ये अफान लगकर जाँ बाग हुआ है। एफआईआर जो थी वो एक फरीक के ऊपर हुई या दोनों फरीकैन के ऊपर हुई? नहीं, एफआईआर जो है वो एक फरीक के ऊपर उन्होंने दावेदारी की है, और वो फरीक आपस में दो चचाजाद भाई हैं जिन पे दावेदारी की गई, क्योंकि फायरिंग एक तरफ से हुई थी। फायरिंग जो है वो दो तरफ से नहीं हुई थी, दो तरफा नहीं थी। जिस फरीक ने फायर की थी तो उसी के खिलाफ ही बच्चे के वर्सा ने एफआईआर की है। हम देख रहे हैं अरसा दराज से पेशावर में असला कल्चर के खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन शुरू है, लेकिन दूसरी जानिब देखते हैं कत्ल मुकातले भी उसी तरह उसी रफ्तार से जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अहम बात आपने की है। सिर्फ कानून, अगर इस कानून तो कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं और आपकी तवज्जो से आवाम को भी हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती इदारे इसको नहीं ख़त्म कर सकते। इसमें माशरे के तमाम तबकों को सामने आना होगा और हमारे साथ शान बशाना खड़ा होकर इस अफरियत, इस अजाब के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी होगी, तो तब ये अजाब ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ हम तो अपनी फ़ाइट कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन जब तक आम सिविल सोसाइटी हमारे साथ आगे कंधा मिला के नहीं आएगी तो तब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना मुमकिन नहीं है। ये ख़ानदान इंतहाई बदकिस्मत ख़ानदान है। बदकिस्मत इसलिए कह रहा हूँ कि इस बच्चे का वालिद 2 साल पहले ट्रैफिक हादसे में जाँ बाग हुआ। फिर इसकी वालिदा ने कहा ये मेरा वाहिद सहारा होगा, इसी को मैं बढ़ाकर फिर इसको मैं एक बड़ा आदमी बनाऊँगी और ये मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा भी छीन लिया गया। जी बिल्कुल, इस वाक़े का सबसे जो अफसोसनाक पहलू था, जिससे हम भी बड़े रंजीदा थे बतौर इंसान, जब हमें मालूम हुआ कि ये अपने ख़ानदान का वाहिद इकलौता बच्चा था और उसके वालिद साहब भी ट्रैफिक हादसे में जब बहक हुए थे, तो उस वजह से भी हमें भी इंतहाई शदीद दुख का सामना था और अहले इलाका भी इस हवाले से इंतहाई खफा थे कि इंतहाई ये जुल्म की इंतहा थी कि उस बच्चे को भी उनसे छीन लिया गया जो उनका वाहिद सहारा था। ताकाल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, माजी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था। एक चचा ने अपने भतीजे को कत्ल किया था चूज़ों के शोर के ऊपर। अब दोबारा ये बच्चा कत्ल हो गया, तो ताकाल का ये वतीरा है या क्या? क्या ताकाल में क्यों ये वाक़यात रूनुमा होते हैं? किसी एक मखसूस इलाके को तो इस हवाले से अगर हम कहें कि सिर्फ उसी में होता है तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यहाँ माजी में कुछ इस तरह के तल्ख़ वाक़यात हुए हैं और इसकी बड़ी वजह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो माशरे में तशद्दुद का बढ़ता हुआ जो रुझान है, जो अदम तशद्दुद का जो फ़लसफ़ा है या हमें जो बर्दाश्त का मादा है, उसको उस हवाले से इस सोसाइटी में काम करने की इंतहाई अहम ज़रूरत, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि तमाम तबकात मिल के आगे आएंगे तो तब ये अफरियत ख़त्म होगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। मुलज़िमान का स्टेटस क्या है? कुछ गिरफ्तारी हुई है? हमने उसी टाइम टीम तश्कीलें दी हैं और हमने उसी टाइम चापाजनी की है और अभी भी इसमें कर रहे हैं। मैं बतौर पुलिस ऑफिसर इंतहाई पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये एक बच्चे का कत्ल नहीं बल्कि एक माँ की उम्मीद, एक ख़ानदान का मुस्तकबिल और हमारे माशरे के ज़मीर का कत्ल है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।